بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږ 9 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږ د نمونه نمبر 2 دا به مونږ له څه فایده راکوي. نو ته دغې نمونه نمبر 2 ته دې به مونږ 2 فایدې ذکر کوو. لومبۍ فایده دا ده چې کوم طالب علم نمونه نمبر 2 یعنی د یرزوا گردان یاد کو، نو هغې طالب علم د ناقص واوی او یایی، د لفیف مفروق او د مقرون د ثلاثي مجرد د فعل مضارع معلوم هغه ټول گردانونه یاد کړل چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، ځکه چې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل مضارع معلوم د کم گردان په لومبۍ صیغه کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي، نو د هغې وزن یعنی د حروفو تعداد او په هغې باندې چې کم حرکات او سکنات دي، نو هغه بالکل د یرزوا کم گردان دی نو د هغې په شانتې دي. تدې نه علاوه د دغې گردان لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه بالکل هغه حروف دي کوم حروف چې د یرزوا په گردان کې دي. تدې نه علاوه دغې طالب علم د ناقص خوا که واوي وي او که یایي وي او د لفیف خوا که مفروق وي او که مقرون وي، د هغې د ثلاثي مجرد د فعل مضارع مجهول ټول گردانونه یاد کړل، ځکه چې د هغې وزن او لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه حروف بالکل هغه حروف دي کوم حروف چې د یرزوا په گردان کې دي. البته د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل مضارع مجهول په گردانونو کې او د یرزوا په گردان کې به فرق داوي چې په یرزوا کم گردان دی نو په دې کې علامت د مضارع مفتوح دی او کم د مجهول گردانونه دي نو په هغې کې به علامت د مضارع د مضموم وي، نور پکې څه فرق نشته. مونږ د نمونې په طور باندې دا یو څو الفاظ لیکلي دي. یخشا دا ناقص یایی دی، یوجا دا لفیف مفروق دی او یوقا دا لفیف مقرون دی. نو د یخشا یوجا یوقا په دې ټولو کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو تدې وزن دا بالکل د یرزوا د وزن په شانتې دی. یخشا یرزوا، یوجا یرزوا، یوقا یرزوا. او څنګه چې د یرزوا د لام کلمې په مقابله کې الف دی او د یا په صورت کې لیکلی شوی دی، نو دغسې یخشا یوجا یوقا تدې د لام کلمې په مقابله کې هم الف دی او د یا په صورت کې لیکلی شوی دی او د هغې د پاسه کړه زبر دی. دویمه صیغه موږ سره ده د یخشانا یخشیانی، د یوجانا ده یوجیانی او د یوقانا ده یوقیانی. نو تدې درې وڼو د تثنیې کمې صیغې دي نو تدې وزن د یرزویانې په شانتې دی. تدې نه علاوه څنګه چې په یرزویانې کې لام کلمه هغه یا ده او تدې نه وروستو 2 حروف دي الف او نون، نو دغسې یخشیانې یوجیانې یوقیانې کې هم لام کلمه یا ده او تدې نه وروستو 2 حروف دي. درېمه صیغه موږ سره ده د یخشانا یخشونا، د یوجانا یوجونا او د یوقانا یوقونا. نو تدې 3 وڼو صیغو تدې وزن د یرزوونه په شانتې دی. تدې نه علاوه څنګه چې په یرزوونه کې لام کلمه حذف شوې ده نو دغسې په یخشونا یوجونا یوقونا کې هم لام کلمه هغه حذف شوې ده.
په یرزوونه کې د لام کلمې نه وروستو 2 حروف دي وو او نون. نو په یخشونه، یوجونه او یوقونه کې هم د لام کلمې نه وروستو 2 حروف دي وو او نون. هم دغه تفصیل کمې باقی د نورې صیغې دي نو په هغې کې هم دی. مونږ صرف د نمونې دپاره دا یو ګردان پوره کوو د یوجا. نو د یوجا ګردان بشي یوجا، یوجیانی، یوجونه، توجا، توجیانی، یوجینا، توجا، توجیانی، توجونا، توجینا، توجیانی، توجینا، اوجا، نوجا. دغسې ګردان د یخشا هم دی او د یوقا هم دی. دویمه خبره مونږ په د نمونه نمبر 2 فایده کې دا هم وکړه چې دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل مضارع مجهول ټول ګردانونه یاد کړل. ځکه چې د مجهول څونه ګردانونه دي نو د هغې وزن او لام کلمې په مقابله کې چې کم حرف دی او تدې نه وروستو چې کم حروف دي نو بالکل هغه حروف دي کم حروف چې د یرزوا په ګردان کې دي. خو فرق پکې مونږ دا ذکر کړی چې د یرزوا په ګردان کې به علامت د مضارع مفتوح وي او د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل مضارع مجهول کم ګردان دی نو په هغې کې به علامت د مضارع دا مضمومي، نورې په وزن کې څه فرق نشته دی. دغه الفاظ دي یخشا، یوجا، یوقا. اوس د دې نه مونږ مضارع مجهول جوړو نو فرق به پکې صرف دا وي چې دا یا علامت د کم مضارع دی نو دی به مونږ اوس ضمه ورکو. نو چې کله مونږ دی له ضمه ورکړه نو دا به مونږ سره شو یخشا او دا شو یوجا او د یوقا نه شو یوقا. نو ته دې درې وڼو الفاظو وزن د یخشا، یوجا او د یوقا وزن دا د یرزوا په شانتې دی. یعنی څونه حروف چې د یرزوا په ګردان کې دي نو دغه حروف د یخشا، یوجا او د یوقا په ګردان کې هم دي. او کم حرکات او سکنات چې په یرزوا باندې دي نو دغسې دا په دې الفاظو باندې هم دي. خو فرق پکې صرف علامت د مضارع په حرکت کې راغلی دی. په یرزوا کې مفتوح دی او په مجهول کم الفاظ دي نو په دې کې علامت د مضارع دا به مضموم شي. د یخشا نه به مونږ سره د تثنیې صیغه شي یخشیانی، د یوجا نه به شي یوجیانی او د یوقا نه به شي یوقیانی. نو ته دې درې وڼو وزن هم بالکل د یرزویانې په شانتې دی. خو فرق پکې دا دی چې په یرزویانې کې علامت د مضارع مفتوح دی او په مجهول کې به په دې صیغو کې به علامت د مضارع دا به مضموم شي. نو مونږ سره به شي یخشیانی، یوجیانی او یوقیانی. او څنګه چې په یرزویانې کې د لام کلمې په مقابله کې یا ده او تدې نه وروستو 2 حروف دي الف او نون نو دغسې په یخشیانی، یوجیانی او یوقیانی کې هم لام کلمه یا ده او تدې نه وروستو 2 حروف دي. د یخشا نه مونږ سره د جمع مذکر غایب صیغه ده یخشونه، د یوجا نه ده یوجونه او د یوقا نه ده یوقونه. نو تدې درې وڼو وزن دا بالکل د یرزونه په شانتې دی. خو فرق پکې دا دی چې په یرزونه کې علامت د مضارع مفتوح دی او په دې درې وڼو صیغو کې به علامت د مضارع د مضموم وي ځکه چې دا د مجهول صیغې دي. د دې نه علاوه څنګه چې په یرزونه کې لام کلمه حذف شوې ده او د دې نه وروستو 2 حروف دي وو او نون نو دغسې په یخشونه، یوجونه او په یوقونه کې هم لام کلمه حذف شوې ده او د هغې نه وروستو 2 حروف دي وو او نون. هم دغسې حساب د په دې نورو صیغو کې دی. یو ګردان مونږ پوره ذکر کوو. د یوجا مجهول مونږ ذکر د یوجا کم مجهول ګردان دی نو هغه مونږ ذکر کوو. د مونږ سره به شي یوجا، یوجیانی، یوجونا، توجا، توجیانی، یوجینا، توجا، توجیانی، توجونا، توجینا، توجیانی، توجینا، اوجا، نوجا. نو ته دې ګردان بالکل د یرزوا د ګردان په شانتې دی. یعنی ته دې دواړو وزنونه یو شانتې دي خو فرق پکې صرف علامت د مضارع کې دی. په یرزوا کې به مفتوح وي او په یوجا کې به علامت د مضارع مضموم وي. او څنګه چې کم حرف چې د یرزوا د لام کلمې او د دې نه وروستو دی نو هغه حرف به د یوجا د لام کلمې او د دې نه وروستو هم وي.
نو دا موږ سره د نمونه نمبر 2 د هغې فایده نمبر 1 شوه. اوس موږ د نمونه نمبر 2 د هغې دویمه فایده ذکر کوو. لیکن ته دغې فایدې ذکر کولو نه مخکې به زه دا خبره وکړم چې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیهی څومره بابونه دي. نو په دغې ټولو بابونو کې 2 بابونه داسې دي چې د هغې د فعل مضارع په ګردان کې د لومبۍ صیغې په آخر کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي، او هغه 2 بابونه یو په هغې کې باب تفاعل او بل تفاعل. نو د باب تفاعل او د تفاعل چې کومه مضارع معلوم ګردان دی، نو د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. دویمه خبره دا ده چې د ناقص خوا که واوي وي او که یایي وي، او د لفیف خوا که مفروق وي او که مقرون وي، د دې د ثلاثي مزید فیهی د فعل مضارع مجهول چې څومره ګردانونه دي، نو د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې به د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. اوس مونږ د نمونه نمبر 2 د هغې دویمه فایده ذکر کوو. دویمه فایده د نمونه نمبر 2 دا ده چې کوم طالب علم د یرزوا ګردان یاد کو، نو دغې طالب علم د ناقص خوا که واوي وي او که یایي وي، د لفیف خوا که مفروق وي او که مقرون وي، د هغې د ثلاثي مزید فیهی د فعل مضارع معلوم ګردانونه هغه ګردانونه د اخر نه یاد کړل چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. او موږ دا خبره ذکر کړه چې هغه 2 بابونه دي، باب تفاعل او تفاعل. دغسې دې طالب علم د ناقص خوا که واوي وي او که یایي وي، او د لفیف خوا که مفروق وي او که مقرون وي، د هغې د ثلاثي مزید فیهی د فعل مضارع مجهول ټول ګردانونه د اخر نه یاد کړل. ځکه چې د دې ګردانونو لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کم حروف دي، هغه بالکل هغه حروف دي کم حروف چې د یرزوا د لام کلمې په مقابله کې دي، او د هغې نه وروستو کم حروف دي. د دې نه علاوه څنګه چې د یرزوا په ګردان کې د لام کلمې نه مخکې حرف هغه مفتوح وي، نو دغسې په دې ګردانونو کې هم د لام کلمې نه مخکې چې کم حرف دی نو هغه مفتوح وي. دا مونږه د نمونې په طور باندې یو څو الفاظ لیکلي دي. یتوفا دا د باب تفاعل د فعل مضارع معلوم لومبۍ صیغه ده. یتطاوا دا د باب تفاعل د فعل مضارع معلوم لومبۍ صیغه ده. او په یتوفا او یتطاوا په دې دواړو بابونو د دې کم د فعل مضارع معلوم لومبۍ صیغه ده، نو په هغې په آخر کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه ده. نو مونږ دا خبره وکړه چې د دې ګردان د آخر نه بالکل د یرزوا د ګردان په شانتې دی. یعنی کم حروف چې د یرزوا په ګردان کې د لام کلمې په مقابله کې وي او د هغې نه وروستو کم حروف وي، نو بالکل دغه حروف به د یتوفا او یتطاوا د دې د فعل مضارع معلوم کم ګردان دی، نو د هغې د لام کلمې او د دې نه وروستو چې کم حروف دي، نو هغه حروف به کم چې د یرزوا په ګردان کې د لام کلمې او د دې نه وروستو دي. مثلا مونږ وګورو نو یتوفا او یتطاوا، نو څنګه چې په یرضا کې لام کلمه دا الف دی او د کړه زبر په صورت کې لیکلی شوی دی، نو داسې په یتوفا او یتطاوا کې هم لام کلمه دا الف دی او دا د کړه زبر په صورت کې لیکلی شوی دی. او څنګه چې د یرضا کې د دغې لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح دی، نو په یتوفا او په یتطاوا کې هم مفتوح دی. دویمه صیغه موږ سره ده د یتوفا نه یتوفیانې او د یتطاوا نه ده یتطاویانې. نو په یتوفیانې کې لام کلمه موږ سره ده یا او د هغې نه وروستو 2 حروف دي الف او نون. په
په یتطوا ویانی کې هم لام کلمه مونږ سره یاد او د هغې نه وروستو 2 حروف دي او دا بالکل هغه حروف دي کم حروف چې د یرز ویانی د لام کلمې او د دې نه وروستو دي. په یرز ویانی کې هم لام کلمه یاد او د دې نه وروستو 2 حروف دي او څنګه چې په یرز ویانی کې د لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح دی نو په یتوفیانی او په یتطوا ویانی کې هم د لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح دی. درېمه صیغه مونږ سره ده د یتوفانا یتوفونا او د یتطواوانا یتطواوونا. نو څنګه چې په یرزونا کې لام کلمه هغه حذف شوي ده او د هغې نه وروستو 2 حروف دي وو او نون، نو دغسې په یتوفونا کې هم لام کلمه حذف شوي ده او د هغې نه وروستو 2 حروف دي وو او نون او په یتطواوونا کې هم. او څنګه چې په یرزونا کې د لام کلمې نه مخکې حرف دا مفتوح دی نو دغسې په یتوفونا یتطواوونا کې هم د لام کلمې نه مخکې حرف دا مفتوح دی. دا خو مونږ د دې خبره وکړه چې په ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فيه د فعل مضارع معلوم کم ګردانونه دي نو د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. دویمه خبره مونږ دا وکړه چې دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فيه د فعل مضارع مجهول ټول ګردانونه هغه د آخر نه یاد کړل. اوس دغه یتوفا دی، اوس په تدې نه مونږ مجهول جوړ کو نو مونږ به تدې په شروع کې به د کم علامت د مضارع د دې له به ضمه ورکو نو مونږ سره به شي یتوفا، نو دا اوس د مجهول صیغه شوه. یتطوا به شي یتطاوا او دا به مونږ سره شي یودنا. د باب افعال نه فعل مضارع مجهول او د باب مفاعلین به مونږ سره مضارع مجهول لومبۍ صیغه شي یساقا. نو په دې ټولو صیغو کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه ده نو تدې ګردان د اخر نه بالکل د یرزوا د ګردان په شانتې دی. مونږ او تاسو وګورو نو څنګه چې په یرزوا کې لام کلمه الف دی او تدې نه په مخکې حرف باندې فتحه ده نو په یتوفا یتطاوا او یدنا او یساقا کې هم لام کلمه الف ده او تدې نه په مخکې حرف باندې فتحه ده. دغسې څنګه چې په یرزویانې کې لام کلمه یا ده او تدې نه وروستو 2 حروف دي الف او نون، نو په یتوفیانې یتطاویانې یدنیانې یساقیانې کې هم لام کلمه یا ده او تدې نه وروستو 2 حروف دي الف او نون. او څنګه چې په یرزویانې کې د لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح دی نو په یتوفیانې یتطاویانې یدنیانې او یساقیانې کې هم د لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح دی. درېمه صیغه مونږ سره د یرزوا نه ده یرزونا. نو په دې کې لام کلمه حذف شوي ده او تدې نه وروستو 2 حروف دي وو او نون، نو هم دغه حساب په یتوفونا یتطاوونا یدنونا او یساقونا کې هم لام کلمه حذف شوي ده او تدې نه وروستو 2 حروف دي وو او نون. او څنګه چې په یرزونا کې د لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح دی نو په یتوفونا یتطاوونا یدنونا یساقونا کې هم د لام کلمې نه مخکې حرف دا مفتوح دی. هم دغسې اجرا دا په دې نورو صیغو کې هم ده چې کم حروف د یرزوا په ګردان کې د لام کلمې په مقابله کې او د هغې نه وروستو کم حروف دي نو هغه حروف به د ثلاثي مزید فيه کم د فعل مضارع مجهول ګردانونه دي نو په هغې کې به هم د لام کلمې او د هغې نه وروستو هغه حروف وي. او څنګه چې په یرزوا کې د لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح وي نو د مضارع مجهول کم ګردان دی نو په هغې کې به هم د لام کلمې نه مخکې حرف دا مفتوح وي. نو خلاصه دا شوه چې د مضارع مجهول کم ګردانونه دي نو هغه د اخر نه بالکل د یرزوا د ګردان په شانتې دي. مثلا مونږ ته دې ګردان کو د اخر نه نو دا به مونږ سره شي فا فیانی فونا فا فیانی فینا فا فیانی فونا فینا فیانی فینا فا فا. مونږ دغسې ګردان د یساقا نه کو نو مونږ سره به شي قا قیانی قونا قا قیانی قینا قا قیانی قونا قینا قیانی قینا قا قا. نو د آخر نه بالکل د هغې وزن دا د یرزوا د ګردان په شانتې دی. نو حاصل مونږ سره دا شو چې کوم طالب علم
نمونه نمبر 2 یعنی د یرزوا گردان یاد کو نو هغه به دویمه فائدہ دی طالب علم لداور کی چې دغه طالب علم د ناقص واوی او یایی د لفیف مفروق او د مقرون د ثلاثی مزید فيه د فعل مضارع معلوم هغه گردانونه د اخر نه یاد کړل چې د هغې د لومبۍ صیغې په اخر کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي او د دوه بابونه دي باب تفاعل او تفاعل همدغسې دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثی مزید فيه د فعل مضارع مجهول ټول گردانونه د اخر نه یاد کړل ځکه چې تدې گردانونو کوم لام کلمه ده او تدې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه بالکل هغه حروف دي کوم حروف چې د یرزوا په گردان کې دي تدې نه علاوه څنګه چې د یرزوا په گردان کې د لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح دی نو دغسې په دې گردانونو کې هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.